دا ارشاد فرمایل چې د دې دومره معجزات او د دلایلونو بس هم کدوی ایمان نه وروړي نو په دې باندې ته غمجن کېږه ما چې کوم ضدي او عنادي خلک دي نو د هغوی د کفر په باره کې الله تبارک وتعالی فیصله کړې ده چې دوی ته به هدایت نه ملاویږي دوی به ایمان نه وروړي تر څو پورې چې دوی عذاب لیدلی نه وي بیا د حضرت یونس علیه السلام د قوم مثال بیان شو د عذاب آثار لیدو نه پس حضرت یونس علیه السلام قوم د الله رب العالمین په حضور کې پیش شو او ټول نارینه زنانه ماشومان سره د خپلو څاروو بهر میدان ته ووتل جړه فریاد یې وکړو الله تبارک وتعالی دوی لره د عذاب نه بچ کو او اوس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زمانه چې کوم منکرینو د هغوی په باره کې الله تبارک وتعالی فرمایي چې زما محبوب پیغمبر دوی ته ووایه چې تاسو وګورئ په دې اسمانونو کې او په ځمکه کې دا څومره معجزات دي دا څومره د توحید دلایل دي دا څومره د الله رب العالمین د قدرتونه دي خو دوی بیا هم ایمان نه وروړي آیا دوی انتظار کوي د هغې عذاب چې کوم د دوی نه مخکې خلکو باندې راغی نو بیا ورته ووایه چې تاسو انتظار کوئ زه هم تاسو سره انتظار کوم په یو ځای به په شریکه به انتظار وکړو چې د الله عذاب په تاسو باندې راشي او همیشه ترتیب او نظام د الله جل شانه دا پاتې دی چې مونږه نجات او خلاصي ورکو او خلکو ته چې کوم زما پیغمبران دي ورسره چې کوم مؤمنان دي او دغه شانتي د مؤمنانو نصرت او د مؤمنانو مدد کول مؤمنانو ته نجات ورکول الله سبحانه وتعالى په خپل ځان باندې لازم کړی دی نو فرمای قلت ورته ویا انظروا وګورئ ماذا في السماوات سسيزونه دي په اسمانونو کې او الارض او پزماکه کې وما تغني الايات او پکار ناراضي نخي والنذر او يري عن قوم او خلق لا يؤمنون چې ایمان نه وروړي فهل ينتظرون پس دوی انتظار کوي پس دوی فهل ينتظرون پس دوی انتظار نه کوي الا مگر مثل ايام الذين پشان د ورځو د او خلقو خلو چې تیر شوي دي من قبلهم وړاندې د دوی نه قلت ورته فانتظروا پس تاسو انتظار کوئ اني معكم بشک زهم تاسو سره من المنتظرين د انتظار کوونکو نه يم ثم ننجي بیا من خلاصي ورکړو رسولنا خپل پیغمبرانو ته والذین آمنوا او خلق ته چې ایمان وروړي دي كذلك دغشان حقا علينا لازم دي په موږ باندې ننجي المؤمنين چې موږ بچو مؤمنانو نو ير ورکول د خلق ته چې کوم خلقو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات مبارکه او د دوانو جهان سردار په لاسونو مبارکو باندې او معجزات د توحید عقلی نقلی دلائل او دغه شانتی د قران عظیم الشان په شانتی عظیم معجزه د دې هر څه کترونه بعد وما تغني الايات والنذر فکار ناراضي دی لره نخي او يرول د قوم لره چې لا یؤمنون ایمان نه وروړي دا دوی نه پکاري دغه معجزات او د توحید دلائل او د رسالت دلائل د قران کریم حقانیت د هغه خلکو لپاره پکار راځي چې کوم خلکو کې طلب وي او ادب وي چې کوم ضدي او عنادي کافران وي نو هغوی ته دا څیزونه فایده نه ورکوي څرنګه چې د قران کریم په ابتدا کې الله تبارک وتعالى فرمایي چې ذالک الکتاب لا ریب فيه په دې کتاب کې هیڅ شک او شبهه نشته دی هدى للمتقین خدا هدایت د پرهیزګارانو لپاره چې کوم خلکو په زړونو کې یری خوف للهیت وي او تقوا هغوی ته فایده ورکوي څرنګه چې د رڼا نه هغه خلک استفاده کولی شي چې چاته الله تبارک وتعالى نور بصارت ورکړي وي د سترګو رڼا او نظر وي هغوی د رڼا نه استفاده کولی شي نو دغه شانتي چې بچا کې د الله یره وي د الله خوف وي نو قران کریم هدى للمتقین دی دا خلکو لپاره هدایت ذریعہ جوړیږي او کوم خلکو چې د ضد او عناد په بنیاد باندې د اسلام او د ایمان حقیقت پیژندلو باوجود انکار وکړي څرنګه چې د نزول قران نه بعد او د قران عظیم الشان په شانتي زنده او جاوید معجزه دنیا ته راتلو نه بعد چې په چار کونجه دنیا کې د قران کریم حفاظ قراء علما په هر دور کې په داسې انداز سره موجود دي چې دغه انکار هیڅوک نشي کولی او په دنیا کې یو مذهب هم داسې محفوظ نشته چې څرنګه د قران عظیم الشان حرف به حرف محفوظ دي صرف په کتابونو کې نه بلکې د امت د نوجوانانو د معصومانو بچو او د بوډاګانو په سینو کې د قران کریم محفوظ دي دا د قران مجید اعجاز دی معجزه ده چې څونه مذاهب دي کاغه يهود دي ک نصارا دي ک نور مذاهب دي چې څونه مذاهب دي یو مذهب داسې نشته چې دغه مذهب پیروکار هغه خپل کلام خپل کتاب او خپل مذهبي چې کوم دا هغه رهبر او رهنما اصول دي هغه خپل سینه کې محفوظ کړی وي دا د قران کریم معجزه ده او دین لوی معجزه څه کې دي شي د هرې دنیا داسې معصومان د شپږو واتو کالو معصومان بچي دا هغه په سینه کې د قران محفوظ دي چې کله کېني د یو بل په جبه نه پويږي د یو بل په لغاتو باندې نه پويږي یو بل سره خبرې تر نشي کولی خو د دنیا د هر کونې نه چې یو معصوم راوچت کی
د قران عظیم الشان تلاوت د ټول دنیا د مسلمانانو الف لام میم نواله والناس پوری یو شانتی دي دون لوی معجزه چې د دې مثال د پیش کولو نه د ټول دنیا کفر د 1446 سال نه عاجز دي نو دې دونه خره معجزات نه پس چې کوم څوک انکار کوي نو یقینا هغه د خپل دغه بدبختی ده نو ځکه الله تبارک وتعالى فرمایي چې فهل ينتظرون اي دوی انتظار نه کوي پس دوی انتظار نه کوي الا مثل مگر پشان ايام الذين دورز اغو خلو من قبلهم چې تیر شوی دونه مخکې کوم واقعات تیر شوی دي لکه د موسی عليه السلام واقعیا بیان شو او دا نور ډیرو پیغمبرانو واقعات څه تفصیل سره او څه اجمالا قران کریم کې ذکر شوی دي چې دغه قوم ته پیغمبر راغی او معجزه به ورو د الله د توحید دعوت به ورکو نو چې کله قوم له طرف نه انکار راغی نو الله تبارک وتعالى بیا مهلت به ورکو بالاخر باغ باندې الله عذاب راغی نو الله جل شانه دوی ته فرمایي قلت ورته فانتظروا تاسو انتظار کوئ اني معكم من المنتظرين زم تاسو انتظار کوم دا عذاب راتلو انتظار وکم دغه عذاب ور باندې راغی د صحابه کرامو سره دغه جنگونه شو او جنگونو کې د صحابه کرامو د تورو په ذریعہ باندې دغه سرونه پرې کړی شو صرف په غزوه بدر کې او یا لوی سردارانو سرونه قلم کړی شو او کوي ته ورزو نبی صلی الله علیه وسلم د پاسه پیودر دوه فرمایل هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ای الله جل شانه خپل وعده رښتیا نکړه نو دغه شانتي د صحابه کرامو په لاسونو باندې الله رب کائنات دغه مشرکین ته يهودو ته نصارو ته داسې عذابونه ورکړل چې ذلت او رسوایی دغه مقدر وګرځیدو ځکه الله تبارک وتعالى فرمایي فانتظروا اني معكم من المنتظرين تو تاسو انتظار کوئ زم انتظار کوم او انتظار مو شو او بیا الله جل شانه فرمایي ثم ننجي رسلنا والذين امنوا كذلك د الله جل شانه قانون دا دی پیغمبرانو ته او د پیغمبرانو پیروکارو ته دنیا او آخرت کې نجات ورکړي حقا علينا دا لازم دی الله رب کائنات خپل ځان باندې به طور احسان به طور استحسان او حق تفضیلی دی ته یو حق وجوبي دی چې د یو کس په بل کس باندې واجب حق وي یو حق تفضیلی دی الله تبارک وتعالى د احسان په تور باندې اسی په ځان لازم کړی دی خپل مؤمنانو بندگانو باندې احسان کول هغه سره خبره کول او هغه ته نجات ورکول الله جل شانه استحسانا په خپل ځان باندې لازم کړی